اوچت کړی دی نو متکبر له په تکبر باندې جواب ورکړی دا او هغه تکبر یې مات کړی تاسو ته معلومه ده زما سیاسي ګوندونو سره دومره دلچسپي نشته ده سیاسي پارټیو سره تعلق نشته ده خو ما مخکې ویلي دي چې کله حق خبره راشي حق وایو د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناستما نو چې کومه خبره رسول الله مبارک خوښوي هغه زه به خامخا کوم څو ورځې مخکې تاسو ولیدل یو ملنګ یو درویش څو باندې غټ شوی دی خو چې کله تام د حد نه تجاوز کړی دی ستا هغه تکبر یې د خاورو لاندې کړی دی زما مراد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې باقاعده چې چا ځان ته د وخت فرعون وي هغه ته یې ستا خبره غلطه چا ځان ته د وخت ابو جهل وي ستا خبره وایي غلطه ده چا ځان ته د وخت نمرود وي ستا خبره غلطه ده وی راپاسې من سره ودرېږئ صحیح خبره درته کوم حق خبره درته کوم د پاک پیغمبر په منبر باندې ناست یم والله بالله ثم تالله خو زما دومره غرض وي چې ما ته دنیا میلاو شي دومره غرض وي زما چې زما مرتبه دې د هغه په نسبت باندې اوچته شي خو حق خبره به کوم تاسې من سره ودرېږئ ستا په ملک کې خانه جنګي جوړوله دغه فوج والا د هر څوک دي خانه جنګي جوړوله د دغې خانه جنګۍ نه کو تاسو وساتلې مولانا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب من سره ودرېږئ اسلحه راواخلئ هغه وایي نه دا چېرته کېدی شي لوی بیان دی هغه دلته نشم بیانولی وخت ډېر کم دی او مخکې مې درته وویل چې ما تاسو چېرته دا نه دي ویلي چې جمعیت ته وټ ورکړئ چېرته مې درته دا نه دي ویلي چې د مولیانو جنډه پکول ولګوئ چې حق خبره راشي حق پکول غواړي نو مجاهد ملت مجاهد اسلام دا مه وایه چې تا په سنګر کې پروت صرف ته مجاهد كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أغا قائد جمعية حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب الله ولا نورم توفيق ورکی او دعا ورته کوي کو تاسو ځان ته ډیر بزرګان وایي او دا جمعات په ګډ کې الا الله کې او دا قائد جمعیت ستا په قول د دغه ښځو په میانځ کې روان دي ستا په قول موافق دا اسلام آباد کې په اسمبلی کې ناست دي ستا د دغه عبادت نه د مولانا فضل الرحمن صاحب دغه د ښځو په میانځ کې تګ دغه د اسمبلی کې ورتلل افضل دي ځکه ته صرف د خپل ځان قوم کې غم کې هغه د قوم غم کوي د تمام ملت اسلامیه غم نو عرض مې دا کولو چې تکبر یې والا په خاورو کې لږ بند کو چا خبره نشوه کولی چا به د فوج نوم نشو اغستی هغه ورله په آرمي چیف پسې خبرې وکړي دې ته غیرت او بعضې لا علم خلک بیا هم لګیا دي دی غلط کار چا خبره کړې ده څوک ته ثابت کړي هر سړی خو یېرېږي ستاسو رنګونه زیړ زیړ کېږي چې هسې نه دلته څوک راشي ما به وکړي ما به ختموي زما دا عقیده ده والموت یأتي بعجله مرګ په اجل سره راځي خو زه پستې پستې خبرې کوم هم به خو زما مرګ ته بولۍ نه وي او که زه ترخې ترخې خبرې کوم خو که مرګ مې په بستره باندې یاد کړم نو بیا یېرېږم د کومې خبرې ما تاسو ته وویل حق ته به حق ویل غواړي حق ته به حق ویل غواړي او مخکې مې درته دا ویلو مخکې مې درته دا ویلو د پښتون قوم